د رمضان المبارک آخري عشره چې ده کوم ته چې د جهنم نه د نجات عشره ویلی شي. چې دې کې الله پاک خپل بندگان مؤمنان هغه د جهنم د اور نه بچ کوي، هغې نه ورله نجات او خلاصی ورکوي. ځکه جهنم دا د سزا هغه سخت ځای دی د کم د سختۍ چې بار بار قرآن مجید موږ او تاسو ته ذکر کړی او د قرآن مجید د آخري چې کومه حصه ده نو دې کې زیات د جنت او د جهنم تذکره ده، د هغې ذکر دی او د جهنم حالات هغه راته الله بیان کړي دي سوره واقعه کې، سوره الحاقه کې، سوره معارج کې، داسې وروسته نورو سورتونو کې هم. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه به په مانځه کې د تشهد آخري حصه کې هغه دعا ویله چې هغې کې به د جهنم نه فنا غوښته. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. او یو روایت کې سره دا هم دی چې وأعوذ بك من المأثم والمغرم. یا الله زه ستانه فنا غواړم د قبر د عذاب نه، ځکه قبر دا هم یو سخت ځای دی، که عذاب پکې نی نو بیا هم سخت دی، ځکه هغې کې ځانله والی دی، یوازې والی دی، د ټولې دنیا نه انسان تعلقات دا کټ شي. نو د قبر د عذاب نه یا الله فنا غواړم. واعوذ بك من عذاب جهنم، یا الله د جهنم د عذاب نه فنا غواړم. او د جهنم عذاب هغه په قسمونو دی، ډېر اقسام دي. هغې کې یخوالی هم د عذاب په طور باندې زیات دی او ګرمایش هم پکې زیات دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی جهنم چې دی دا بل کړی شو او دا تور لوګي و، زر کاله دا دغه شان و، بیا زر کاله بل کړی شو نو بیا دا بلکل سور شو، او بیا زر کاله بل کړی شو نو دا بلکل سپین شو. او د جهنم اوبه هم ګرمې او داسې ګرمې چې الله قرآن مجید کې فرمایلی چې دوی به اوبه وغواړي وإن يستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل یشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. الله فرمایي که چېرې دوی اوبه وغواړي د اوبو فریاد وکړي نو هغه فریاد بیا قبول کړی شي په داسې اوبو باندې چې هغه به کالمهل د تارکولو په شان یشوي الوجوه، هغه به مخونه وریتوي. الله فرمایي ډېر ناکاره څکل دي دغه او ډېره ناکاره ملګرتیا ده په جهنم کې. او یو ځای الله فرمایلی چې وسوقوا ماء حمیما
فقطع امعاءهم دوی باندې به ګرمې اوبه وڅښلی شي نو هغه ګرمې اوبه چې دي هغه به د دوی هغه کلمې کټ کي ختمې به کړي داسې قرآن مجید کې نورم ګڼ شمېر آیاتونه داسې دي ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د جهنم د عذاب نه به پناه غوښتله لمونځ کې او دا یې موږ له یو تربیت راکوو موږ له یو درس راکوو یعنې په دې خبره زموږ عقیده او ایمان دی چې د الله نبي هغه باندې نه د قبر عذاب شته او نه پې د جهنم عذاب شته دا موږ له یو تربیت راکوي موږ له یو درس راکوي چې تاسو الله نه د دې خبرو نه فنا وغواړئ د قبر او د جهنم د عذاب نه او اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال د دجال د فتنو نه فنا غواړم یا الله ځکه د دجال فتنه دا ډېره سخته فتنه ده دا ډېر سخت ازمایش دی او دومره سخت ازمایش دی د دجال نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا ته یو نبیم نه دی راغلی مګر هغه خپل امت د دجال نه یې راوړی دی ځکه دجال چې دی د سره دنیا ورسره ده د سره سره او سپین دي د سره دنیا کرنسي او ډالر دي د سره هر څه ورسره دي د دې حده پورې چې حدیثو کې راځي یو سړي ته به وایي ما ومنه چې زره مې هغه د ایمان والی هغه ورته وایي نه زموږ رب چې دی هغه بل دی نو دی به مړ کي بیا به یې راژوندی کي نو بیا به ورته وایي چې ګوره ما مړ هم کړی او بیا مې هم راژوندی اوس مې ومنه ایمان والا به ورته وایي نه ته دجال یې او زموږ رب چې دی هغه بل نو چې دومره قوت او طاقت ورسره دی د ده فتنه به ډېره سخته دنیا کې چې چېرته زه به دا ویم دا اکثر د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام والا د روپۍ چې ورکوي که نو څومره خلکو ته غټ غټ پښتانه او ښه غټ مسلمانان او زنانه هغه یې د دې دپاره راویستي چې د دنیا دې لږ غونته دې سیسته موږ نه یو ټینګي نو د دجال سرو سپینو ډالرو ته به څنګه ټینګ شو الله هم د ایمان سلامت دا سخته خبره ده اسانه نه ده ځکه د الله نبي تینه فنا غوښت واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال او څلورم چې فنا یې غوښتله واعوذ بک من فتنة المحیا والممات الله په ژوند او مرګ کې چې څومره فتنې او ازمایښونه راځي یا الله د هغې نه فنا غواړم ځکه په ژوند کې انسان ته څومره ازمایښونه او فتنې مخامخ شي د الله په فضل د الله په مهربانۍ به د دې فتنو نه بچ کېږي انسان یعنې هر وخت یو فتنه یو فساد یو ازمایش هغه ختم نی چې بل څنګه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې آخري زمانه کې فتنې به داسې رارواني لکه تاسو چې د یو سړي د مشکڼو یا د دغه تار اوښلیږي او هغه یو بل پسې داسې رواني او لویږي دغه رنګ یو بل پسې به دا فتنې رارواني او یو روایت کې ورسره پنځم یو څیز دی چې فرمایل به اعوذ بک من المأسم والمغرم
یا الله د ګناهونو د اسبابو نه پناه غواړم. مأثم کوم څیز چې سړی ګناه کې اچوي، د کوم سبب د وجې نه چې یو سړی ګناه ته ځي، او د قرضونو د اسبابو نه پناه غواړم. ځکه قرض او ګناه دا دواړه د انسان د شرمندګۍ باعث دي. ګناه هم د شرمندګۍ باعث دی، هر یو ګناه چې ځکه ګناه تعریف نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله وکړه. یو صحابي ته تپوس یې ترېنه وکړه چې اسم څه ته وایي، ګناه څه ته وایي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل الاثم ما حاک فی صدرک وکرهت ان یطلع علیه الناس. ګناه دې ته وایي چې هغه ستا په زړه کې اضطراب پیدا کړي، بېچیني بېسکوني پیدا کړي. ځکه انسان چې یو ګناه طرف ته ځي که نه، یو ګناه له ورځي، یو ګناه کوي، نو د ده دا ضمیر د مخکې نه دی ده له داسې ټکونه ورکوي چې دا کار ښه نه دی. ضمیر یې ملامته کوي دا سړی چې دا ته ښه کار ته نه روان، دا ته غلط کار ته روان. او ته فرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ته دا نه خوښوې چې خلک دې پې خبر شي. کوم څیز چې هغه ستا زړه کې اضطراب بېچیني پیدا کوي، او ته دا نه خوښوې چې خلک دې پې خبر شي، په دې پوه شه چې دا ګناه ده، په دې پوه شه چې دا ګناه ده. ځکه قرآن کې الله فرمایلی یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. الله فرمایي دوی د خلکو نه خپله ګناه پټوي، د خلکو نه یې پټوي چې څوک را باندې خبر نشي چې ده دا ګناه کړی. الله فرمایي ولا یستخفون من الله، دوی دا ګناه الله نه نشي پټولی، الله ته ښکاره ده. ځکه ګناه د شرمندګۍ باعث دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. څو پورې چې ګناهګار د هغې ګناه نه توبه نه ایستي. او قرض چې دی دا هم د شرمندګۍ باعث دی. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې که زه د الله په لاره کې شهید شم، بیا را ژوندی شم او بیا شهید شم، بیا را ژوندی شم او بیا شهید شم، یعنې درې ځلې، وعلی دین، او په ما باندې قرض وي، نو الله به چرې ما ته بخښنه ونه کړي او ما به جنت کې داخل نه کړي. ځکه دا ویلی کړي چې قرض چې دی دا د ورځې شرمندګي ده، د ورځې ضلالت دی، او د شپې پریشانی ده، سوچ وکړي. قرض دا د انسان ذلیله کوي. ځکه دا ویل کې القرض مقراض المحبه، قرض چې دی دا د محبتونو قینچي ده، بس دا رشتې ختموي، دا وروروالی ختموي، دا دوستانه او تعلق ختموي. ځکه به نبي کریم صلی الله علیه وسلم تېنه پناه غوښته چې واعوذ بک من المأثم والمغرم. او دا هدایات دي موږ او تاسو ته چې د دې څیزونو نه پناه وغواړئ. او کوم څیز نه چې مؤمن پناه وغواړي الله له هغې نه پناه ورکړي، الله له هغې نه پناه ورکړي. او کوم ښه څیز چې ترې وغواړي الله یې ورکوي. کله چې انسان د یو ګناه په طلب کې ولګي، د ګناه په طلب کې، نو د دغه طلب د وجې نه چې دی د ګناه طلب کوي، ګناه ځان له ګوري او غواړي، بیا هغه لارې ورته اسانې شي. خو چې کوم انسان هغه نیک کار غواړي، ښه کارونه غواړي،
د هغې په طلب کې شي الله پاک بیا هغه ته د هغې لارې اساني. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل دا فرمایل چې چا یو ځل ویل چې لا اله الا الله دخل الجنه، دی به جنت کې داخلېږي، دی به جنت کې داخلېږي. دا څه مسله ده دی؟ هغه کې مسله هغه ځای نه بندېږي. نو صحابه کرامو فرمایل یا رسول الله افلا نتکل، بیا موږ بس توکل ولې نه کوو؟ بس الله ته به ځان حواله کړو، بیا دې اعمالو ته څه ضرورت دی؟ زموږ د عباداتو ته څه ضرورت دی؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل اعملوا فکل میسر لما خلق له، عمل کوئ او چې د کم عمل دپاره کم انسان پیدا شوی دی هغه به ورته اسانېدی شي. چاته د ګناه کار اساني ښه سخته یې هغه ګناه خو هغه ورته اسانه. د شپې غلطه ټوله شپه رونوله او په دیواله اوښتله او دا ټولې خبرې غلطه اسانې دي. همدغه غلطه که دې وویلې چې خیر دی داسې د 3-4 بجو په ټیم کې یو 2 رکعاتو مونځ ده راپاسه یا ماسخوتن مونځ او تراویح وکړه نو دا ورته سختي دي. اعملوا فکل میسر لما خلق له، څوک چې د کم کار دپاره پیدا شوی نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه ته به هغه کار اسانېدی شي. دینداره انسان هغه ته ټوله شپه رونول د الله دپاره دا اساني. خو کوم دغه سړي ته دې وویلي چې یاره د 3-4 بجو کې خیر دی یو 10 منټو له داسې وځه د غلا دپاره، هغه ته دا کار سخت دی، هغه دا نشي کولی. ځکه دې څیزونو نه خامخا فنا غواړي، فنا غواړئ، الله نه فنا غواړه او الله د فنا ورکولو والا ذات دی. وهو یجیر ولا یجار علیه، الله هغه ذات دی چې خلکو له فنا ورکوي خو د الله خلاف څوک چاله فنا نشي ورکولی. د الله نه څوک نشي پټولی چې راشه زما خوا کې پټ شه، بس الله نه به دې بچ کړم، دا نشي کېدی. الله خلق پټوي، الله خلکو باندې پردې راچوي. وهو یجیر، آخري اشاره چې ده دا تاسو ته مې ویل د جهنم نه د نجات یو اشاره ده. دې کې لیلة القدر او لیلة القدر هغه شپه ده چې خیر من 1000 شهر، د 0 میاشتو نه بهتر ده. یعنې دې کې عمل، دې کې بندګي او عبادت د دې دومره اجر دی چې د 0 میاشتو نه 0 میاشتې په نور وختونو کې عبادتو کې د هغې نه زیات اجر د عمل هغه په دې یو شپه کې. دا لیلة مبارکه ده، برکتونو نه ډکه شپه ده. دې کې ملایکه راکوځي، دې کې جبریل السلام راکوځي، مصافحې کوي ایمان والاو، دعاګانې او استغفار کوي د ایمان والاو دپاره. او دا کومه شپه ده؟ الله قرآن کې دا فرمایلی والفجر ولیالي عشر، زما دې په سبا باندې قسمي الله فرمایي او زما دې په 10 شپو باندې قسم. دې 10 شپو باره کې مفسرین فرمایي چې دې نه دا 10 شپې مراد یا د ذوالحجې د میاشتې هغه 10 نه مراد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې تعین داسې نه دی کړی چې بیني هم دا شپه ده. دا زموږ د تربیت دپاره چې دا ټولې شپې سړی بندګي وکړي دا به پکې راشي. او حدیثو کې راغلي د 21مه شپه هم راغلي، نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل چې ما خوب کې ولیده چې زما دا تندې
دا خټو باندې ګنده دی، یعنې باران شوی دی، یعنې په سباله ورځ به داسي چې سباله ورځ اوماخه شان وه. او دا صحابه کرام فرمایي دا د 21مې شپه وه، بېګا چې تېره شوه یا چې دا کومه اوس بېګا له را روانه لکه اوس به 2 شپې حساب وکړم. یو روایت کې دا راغلی چې دا 23مه شپه ده، 23مې شپه ده، باره کې روایت 25مې باره کې، او د ټولو نه زیات او مضبوط چې کوم روایت راغلی دي هغه د 28مې باره کې راغلی، د 28مې باره زیات روایت دې باره کې، او د یو کم 30مې باره کې راغلی. ځکه دې کې څه پکار دي؟ دې کې الله ته ودرېدل پکار، هسې رونول نه، هسې رونول، هسې ډېر خلک دا شپې رونوي، دا ټول ډېر خلک داسې دي چې هغوی دا ټول رمضان مبارک دا شپې رونې کړي، یخي نو بیا پېشمنۍ وکړي او بیا وده شي. بره یو مولانا دی زرین مولوي صاحب ساپو کې دی بره، نو هغه دا ویلي چې روژه دې ونیوله بیا بس پېشمني نه پس وده شوې نو هغه ماسپښین را پاڅېدې یا مازدیګر را پاڅېدې او بیا وده شوې، بیا دا داسې روژې خو به الله 80 کاله ونیسم، دا خو روژه نه شوه، دا خو ایله د خوب ذریعه شوه. بس الله کتاب په څه ټایم کې راځي که د دې د روژې د ورځو او د غیر روژو بیا فرق څه شو، او بیا د شپې له العبد دپاره ایخ، موبایل کتلو دپاره ایخ، او تاشونه او لډوګانې او پلان او دا او هغه چې بس شپه مونږ که نه دا شپه تېره شي، دا رونول نه دي. الله ته پکې ودرېدل دي، د قرآن تلاوت دی او د الله ذکر دی، استغفار دی، دا اعمال پکې د کولو دي، د ماښام او د ماسخوتن مونځ جمع سره کول دي. ځکه حدیث کې راغلي چا چې د ماسخوتن مونځ جمع سره وکړه دا داسې ده لکه ده چې نیمه شپه رونه، چا چې د سهار هغه بیا جمع سره وکړه دا داسې ده لکه ده چې دا ټوله شپه رونه کړه. خو دې دا مطلب نه دی چې بس نور به شپه بس ماسخوتن مونځ به وکړو او د سهار او بس شپه رونه شوه، دا اصل کې د اجر او د ثواب د هغې تذکره نبي کریم سلم کړې. اعتکاف چې دی دا هم د دې دپاره دی چې دا شپې قایمې کړې شي په عباداتو باندې، اعتکاف دې دپاره دی، ځکه د اعتکاف ځان له اجر دی، ځان له یو عمل دی، نبي کریم سلم دا عمل کړی دی. او بیا تیره جمعه هم تاسو ته ما ویلي مالی او عبادت دی دې کې، هلته مولانا صاحب جنازه کې کومه خبره وکړه، صدقة الفطر موږ ورته سرسایه وایي، دا یو مالی عبادت دی، ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان فی مالک لحق سوى الزکاة، ستا په مال کې د زکات نه علاوه هم نور ډېر حقونه دي، یوازې زکات نه دی، نور هم پکې ډېر حقوق دي، هغه ورکول پکار دي. هغه حقوقو کې یو صدقة الفطر ده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم مقصد هم بیان کړی چې د صدقة الفطر مطلب مقصد څه دی؟ طهرة للصائم، طهرة للصائم، دا د روژهدار د پاکوالي دپاره صدقة الفطر چې دنه د روژه کې کومې کوتاهي کېږي چې هغه ته په الله معاف کړي. وطعمة للمساکین، او دا د مسکینانو او د غریبو خلکو دپاره یو طعام دی، یو خوراک دی، د هغوی سره یو اعانت او مدد دی. او هغې کې مخکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د هر څیز نه به یو سوع ورکوئ. حدیث کې هغه څیزونه یې ذکر کړي. سوع څه ته وایي؟ سوع چې دی که نه دا پخې یوې دړۍ ته وایي، پخه دړۍ، یعنې مطلب څلور سیره یو دړۍ که
او څلور سیره کیلو نه سیر. نو همدغې باندې چلېده. د غنمو نه هم یو دړی څلور سیره، د اوربشو نه هم څلور سیره، د کجورو نه هم څلور سیره، د اوڅکو نه هم څلور سیره. دا ټول نبي کریم صلی الله علیه وسلم وښودلې. معاویه رضی الله تعالی عنه وروسته وخت کې د شام نه راغی حج ته، او د حج خطبه فرمایله معاویه رضی الله تعالی عنه. نو هغې کې دا یو خبره وکړه، یاره هغه وخت کې خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه فرمایلي وو، خو اوس زمونږه شامي غنم چې دي، د شام غنم، دا د څلور سیره کجورو سره 2 سیره غنم برابر دی هغه وخت کې. ځکه هغه وخت کې غنم ګران و، غنم نه و، خو کجورې ډېرې وې، وڅکې ډېرې وې، اوربشې ډېرې وې، خو غنم نه و. نو هغه دا وفرمایل یاره اوس دې کې تبدیلي پکار ده، اوس 2 سیره غنم د څلورو سیرو کجورو برابر دي، نو د غنمو نه 2 سیره ورکوه. د هغې نه معمول داسې را روان شو. اوس څه شی ګران دي؟ اوس کجورې ګرانې دي که نه؟ ځکه مالداره خلکو له دا پکار دي چې هغه سرسایه د کجورو ورکړي. ځکه چې یو غریب د 2 سیرو غنمو سرسایه ورکوي، او مالدار صاحب چې دی هغه هم دغه ورکوي. د دواړو څه فرق؟ هېڅ فرق پاتې. په کار دا ده چې مالداره د وڅکو او د کجورو په مقدار ورکړي سرسایه، او دا چې غریب دی نو دا دې خیر دی د غنمو په اندازه ورکړي، 2 سیره غنم دی ورکړي، یا دې د هغې قیمت ورکړي. نو دا ورکول پکار دي. او د اختر د مونځ نه دا مخکې ورکول پکار دي، مخکې ځکه چې د اختر د مونځ نه پس یې ورکړي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا بیا صدقة الفطر نه ده، بلکې دا بیا یو عامه صدقه به ور دي کړو، هغه واجب حکم دا پاتې نه شو، دا به د اختر د مونځ د ادا کولو نه مخکې ورکړي. نو دې خبرو خیال وساتو. دا یو روپو کې د دې قیمت چې دی د 2 سیرو غنمو هغه 200 روپۍ دی، 200 د غنمو، او د کجورو هغه ته بیا په خپله حساب وکړئ چې څومره ترې نه راځي. 210 شو، مطلب د 200 250 منځ کې الله قرآن کې دا یو دغه راکړی موږ او تاسو ته یو ازادي راکړې ده چې فمن تطوع خیرا فهو خیر له. زکات 40 روپۍ ده، 40 ده، دا په حساب ده. ټیک څه؟ یو سړی داسې وایي چې یارې 2,500 په 1 لک کې کېږي، زه 300 ورکړم. الله وایي ورکړه، فهو خیر له، دا ورله غوره ده. نو سرسایه صابر وایي چې 210 مقرر ده، یو سړی وایي زه 2,500 ورکړم، زه 300 ورکړم. ورکوي دي څومره چې زیاته ورکولی شي، خو کمې به دغه مقدار کې نه کوي. ټیک ده جي؟ نو دې 10 شپو کې ډېره خواري وکړئ. کوم کوتاهۍ چې رانه په دې 20 کې شوي دي چې هغه کوتاهۍ دې کې راپوره کړو. د قرآن تلاوت پکې زیات وکړئ، ځکه دې کې قرآن نازل شوی دی، راغلی، او ذکر اذکار اعتکاف والو هم دا پکار دي چې هغوی ډېره خواري وکړي او دعاګانو کې هم زیاته خواري. اللهم صل علی محمد. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من المأثم والمغرم. يا الله تزمنا دا روجي قبولك، دا أعمالنا قبولك، دې کې کومې کوتاهۍ موږ نه شوي یا کېږي الله ته راته معاف کړي. او یا الله رب العالمین د لیلة القدر په دې عظیمه شپه کې زموږ نصیب وکړئ. یا الله موږ عباداتو کې کمزوري یو، او یا الله رب العالمین که مسلمانانو کې څوک دم پاتې شي، یا الله ته په دې شپه کې حساب کړي. یا الله که عمل پکې لږ وکړي او که زیات، ته دې شپه کې حساب کړي. او یا الله رب العالمین څومره مسلمانان چې وفات دي دې مغفرت نصیب کړي.
نن چې کوم مرحوم جنازه مو کړه هغه دعا کې یاد کړئ یا الله ته مغفرت نصیب کړي جنت الفردوس له ورکړي قبر پې جنت د باغچونه باغچه کړي څومره بیماران چې دي الله کورونو اسپتالونو کې ټولو له صحت کامله عاجله ورکړي او یا الله څومره د چا شرعي حاجتونه دي مشکلات او پریشانۍ دي یا الله حاجتونه یې د خپلو خزانو نه پوره کړي پریشانۍ او مشکلاتو نه یې راوباسي سختونه مو ساتي یا الله د نرمۍ معامله را سره وکړي او یا الله رب العالمین دا څومره بوډاګان سپین ږیري چې دلته ناست دي یا الله د دوی په دې عمر کې خیر او برکت واچوي دوی له اوږد عمر د خیر دپاره ورکړي او یا الله دا څومره نوجوانان او هلکان چې د دوی د نوجواني او ځواني یا الله د دوی صلاحیتونه هغې کې اضافه وکړي هغې کې ورله خیر او برکت واچوي څومره مسافر چې بهر ملکونو کې دي زموږ او ستاسو دپاره د حلالې ګټې دپاره د حلالو مزدورو دپاره یا الله ته د هغوی حفاظت وکړي او یا الله د هغوی په دغه حلاله مزدورۍ کې خیر او برکت واچوي وصلی الله تعالی